سورہ سواد آیت نمبر 65 16 رکو درشتم سپارہ صفحہ نمبر 49 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار صدق الله العظيم سورة سواد آیت نمبر 65 16 رکو درشتم سپارہ پدی آیتونو کې د دې خبرې ذکر دی چې د الله تعالی اختیارات چې څومره دي نو دا ټول د الله سره دي د بنده سره د الله تعالی اختیار نشته دی دې مسله باندې ځان پوه کو د الله تعالی اختیارات چې څومره دي د الله تعالی بچی دا د دې ټول مالک څوک دی الله تعالی بنده سره د الله تعالی اختیار نشته دی او نبی له صلوات و سلام چې د الله نه پسې کوم دی غټه درجه ده نو د نبی له صلوات و سلام سره هم د الله تعالی اختیار نشته دی حضرت جابر رضی الله تعالی عنہ فرمای وی په غزوه خندق کې وی ما د دوانو جهانو سردار مبارک او قتلو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې انتهایی اولګ ښکارا کیده ماته او وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوګي ماته ښکارا شو نبی ذکر تراغله ما د خزینه ته پوسو کلو کور کې سشته دی وی خزرات ویل تقریبا بدري سیره غنم دی اور یو چې کم دی یو بازا ولاړ دا چيلي ولاړ دی کمزور شانتي وی ما وتی چې یره خو خدینه ده چې په نبی له صلوات و سلام ته دا علال کو او دغه شان د نبی له صلوات و سلام براولم او په نبی له صلوات و سلام باندې بروټه وخرو راته چې دینه کوم خبره ده ویزه چې کله راوته ما د کور نه نو خزه چې کم دی داسې د لاسه اونې ولوما وی ما ته ویل چې ګوره ته خو نبی له سلام راولي وګوره دا یادو ساته چې دا خوراک چې ډیرم زیات چې د درې سلورو کسانو د پاره وي تک درې سره اوړو او دغه شانتي یو وړه شانتي بازا دغه درې سرورو کسانو کیږي ما ودی چې بالکل صحیح ده ویما نبی له صلوات و سلام تو ویل چې سیب ما د تکور کې دعوت کړي دي یو بزم در تعالی له کړي ده او دغه نم روټه ده نبی له سلام ډیر زیات خوشاله شو او نبی له صلوات و سلام اعلان وکړو چې اے د خندق خلکو تاسو خبري جابر چې کوم دي تاسو ته دعوت کړي دي دا جابر زما فرمای وی ډیر زیات کو یریدو ما چې ما خو صرف د پیغمبر خدا ته دعوت کړی دی او پیغمبر خدا چې کم دی ټول خلکو ته دعوت وکړو وی ډیر زیات کو یریدو ما وی نبی له سلام زمونږ کور ته چر روان شو نو نبی له سلام چې کله را دن نشو نو داسې چې کم دی په نمبر به صحابه مرادن نکیدل وی زما خزه داسې چرته او قتل د پردې شاته د دروازې شاته ویزه بیا کمرې ته روغستلو ما ته ویل چې تا ته ما فعل نه ټول بدري کسانو ته وایا تا خو کم دې ټول د خندق خلک راوستل ما ودی چې دا د پیغمبر خدا حکم دی چې زما هیڅ سکارم نشته دی اخو نبی له سلام او ویل چې ټول ته اعلان وکړو به چې خان نبی له سلام ویلی وی بیا ودی کې د پیغمبر خدا سره حکمت بوي نبی له صلوات و سلام او فرمایل چې دا سالن ما ته مخامخ کېږي او چې کوم خوراک تاسو کوم روټه تاسو په خکړه دا غم تاسو ماته کېږدي نبی له صلوات و سلام په خپل دم مبارک ویل او به او فرمایل چې دا ټول غازیان دا ټول سونه جهاد ترغلي دا ټول د دینه د خوراک کوي نو هغه درې سره اوړو او یو بازا هغه ټول صحابه او خړل خو شي ختم نشو اخر کې وشي دومره پاتې شو چې هغه موږ خپل کور گاوند کې تقسیم کو نو چې کله دا شیس کم دی خلق او قتل نو خلق دا زین کې یو خبر راغله چې جوړه د الله تعالی اختیارات هم د چا سری دي نبی له سلام سری دي نو الله وت حکم فرمایي چې قل انما انا منذر
الله پیغمبر د خلکو ته وایا چې د الله تعالی اختیارات چا سری دي د الله سری دي البته د ما چې تاسو ته دا کم عمل تاسو وکتلو نو دې ته معجزه ویل کیږي معجزه دې ته ویل کیږي د کافر د پر الله تعالی یو دلیل په خاطر د پیغمبر په لاس باندې یو کار او کې دې ته ویل کیږي معجزه نو معجزه یو ځان ته شیز ده او د الله تعالی اختیار د الله سره دی دا چې کوم دی د بنده په ملکیت کې ناراضي نو دلته خصوصا د دې خبرې رد دی چې د الله تعالی څومره اختیارات دي د چا سره دي د الله تعالی سره نو دلته نبی له صلوات و سلام تعالی فرمایي قل تو اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما انا منذر بشک زیو يرون کیم وما من اله الا الله ونشتد بل سوک معبود سوا د الله نه الواحد القهار یود او ډیر غالب دی رب السماوات والارض وما بينهما او رب د اسمانونو او د زمکي او سچ د دې دوه په مینس کې دی العزيز الغفار او ډیر غالب ډیر بخون کې دی قلت وتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هو نبأ عظیم هغه قیامت خبرې دی عظیم ډیر لوی انتم عنه بشک تاسو د قیامتنا معرضون مخګر زون کیه ما کان لی من علم نو ما تهس علم بالملئ الاعلى د برنۍ دنیا د فرښتو اذ یختصمون هر کله چې هغه بحث کولو ما کان لی من علم د دې فرښتو وجه کم دی اسمانونو کې بحث کولو نو د دې بحث د فرښتو چې څومره خبرې اترې دي د دې علم چا سره دی د الله سره دی دا هم د بنده چې کم دی په دې باندې پويږي نه یو ځل فرښتو په خپل مینس کې بحث کولو دا سه بحث کولو چې کم یو عمل خده یو فرښتي وی نرمه گفتگو وی دا ټول کې بهترین عمل دی بلې فرښتي ویل وی د شپې تهجد کول چې خلق سی بیا او دوی دا ډېر نیک عمل دی بلې فرښتي ویل اطعام المساکین وی مسکینانو ته کم دی خوراک ورکول وی دا ښه بهترین عمل دی نو فرښتو په دې اعمالو په مسله کې سکولو بحث کولو نو الله نبی له صلوات و سلام ته فرمای چې ته وایا چې دا فرښتي چې دا کم بحث کوي د دې علم هم ما سره نشته دی دې علم د چا سره دی الله البته جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بچ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کوم خبره وروړه نو هغه وحی او دغه وحی به د چا د طرفه وا د الله د طرفه سو حکم بچ نازلېدلو الله به فرشتي ته حکم ورکلو فرشتي بچا ته وروړلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته نو ما کان لی من علم نو ما تهس علم بالملئ الاعلى د برنې د دنیا د فرشتو اذ يختصمون هر کله چې هغه بحث کولو یوحى الی نشکولی وحی ماتا الا مگر دا چې انما انا نذیر مبین مگر زه صرف يرون کی مخکارا اذ قال ربك واخر الدعوانا الحمد لله